الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، طلباء عظام و ددی مجلس حاضرین و مسلمانان رونو، واقعی سنگ کے برادر محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی سے برید مجدہم فرمائل دا مدرسہ بالکل خپل مدرسہ گانم، مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم، اور حضرت مولانا سے محترم پدی محنت و خوارے جزا خوش اورم نوڑیر خوشحالے گا، اور دا مدرسے ترقی دی باندیر خوشحالے گا. ما دا حضرت مولانا سے فرمائلیو چی منگلا با وقت را کے ہو، افسوس داو چی ما سر بالکل وقت نو تر روجی پوری را سر اوقات بندو یا خدای بسکے گی. بیان بلوچستان کے دارنن روز ما بلوچستان کے وا بیا میں غویتوی میں لکا سکار دے درست یو بل سفر میں مشتا بلوچستان کی میں داغی کی بس یو رز دی ما در تزیاتا کم دا پروگرامونا بالتوارو او یخنیم دا بیمار میں او مقصد میں دو چی دا دوی سر دلتا پا دی جلسہ کی شرکت ہو کر چار دی خی خدای دی خوشحالا کی اگوی دا ما خبرو منلا با دل ناخواستے ہو منلا. نو بیا میں مولانا سب تا ٹیلیفونو کا میں دا دو انشاءاللہ راشم و شرکت بو کم یو سو منٹا. نو واقعی دا دخپلا مدرسہ گرنما او زدیر زیاد خوشحالے گم دا ضیاء العلوم پا ترقی باندے او پڑیر لگ وقت کے الحمدللہ دی مدرسے دیر ترقی اکڑا او دا ٹول دا حضرت مولانا ضیاء اللہ جان سے محترم اخلاص تے، دا غد مدرسین و اخلاص تے، دا غد مرگر و اخلاص تے چی خدای پاک پلگا مودا کے مونگ یو وقت راغلی و دلتا مفتتاح کولا یو خالی میدان و شعر ازمکا سڑی نماسوسی چی دا غزیرے او دلتا کم کو دا لوالا خدای دا بسنگا کېږي دا خوشحاله ځمکه دا زویمه چې ګنې دا غذای نه راوچته شوې ده او بل دی جوړه شوې داسې ښکاري. او زه ولا د خدای نه یو بل سوال کوم خو پته نشته چې سوال زما څخه پورې لاولې نه دی قبول. زه یم چې خدای دې له وسعت ورکړي. دا یو وړه مدرسه نه ده، شکر دی، دا یو لویه جامعه ده او دې کې ټول فنون به شمولیت د دوره حدیث او دوره تفسیر کېږي الحمدلله. او خود جید او گران قدر علماء دی پکے دا خدای پاک فضل دی. زما رور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب شیخ الحدیث دا سنور گران قدر شیخ الحدیث دی او مولانا ضیاء اللہ جان صاحب پخپلا جید عالم دی دا حدیث و تفسیر استاد. نو زما زړه دا غواړي دا مې د الله نه سوال دی او تاسو مرا سره پکې امین وایي چې خدای پاک دې مدرسې لا نور وسعت او فراخي ورکړي. مدرسه د دین چې څومره کوله وي نو هغه برخوان کوي، نو الله دې ولا نورم فراخي ورکړي، الله دې ولا وسعت د ځای ورکړي. نو دا مانونو انشاءالله کېږي به که خیرې داسې دا ټول علاقه د دې مدرسې په ذریعه د رحمتونو ډکه ده. دا خاوره سوه
دې کې به یو وخت کې خلکو په ځمکه کې فصل کارو، ډیرانونه به پکې خلک اچول، خلکو به پکې اودسماتي کول، خره به پکې سرېدل، سپي به پکې ګرځېدل. ولې ځمکه وه که نه، یو عامه ځمکه وه د کار کروندې، خلک به لوی اودسماتې وړوله دلته راتلل. نن پکې قرآن زده کېږي او ښودلی کېږي، نن پکې د رسول الله مبارک د احادیثو گونج دی. دا قبول الله دې ځمکې ته د قبولیت په نظر کتلی دی، د احادیثو د خدمت په نظر چې دی کې به د مبارک پیغمبر د احادیثو خدمت کېږي او دلته به د الله د کتاب درس کېږي. نو دا ځمکه خدای ته قبوله وه. نو مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب په زړه کې واچول او د هغه د دوستانو، نو دا ځای خدای پاک دا مدرسې دپاره قبول کړه. نو خدای دې ولا نور موسط ورکړي. ښه امین په شوق ووایه. د الله دعاګانې قبلئ او الله دې ورته مدرسه چلوله مسان کړي. زما وروڼو دا خو د طالبانو درس خدا تقاضا کوي چې موږ پکې پوره تفصیل ووایو او دې خوا عوام الناس وروڼه دوستان ناست دي. نو که هغه طالبانو ګرانې خبرې پکې کومه نو ممکن ده چې د عوام به ډوپې نه شي. دې باسې سټونه وګڼئ او وایي به چېرې دې ملا صاحب راته څه وایي، مبتدا او خبر او ذوالحال او قصې پسې راته کوي. نو هغه علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه له خو خدای ډېر لوی علم ورکړی. نو هغه چې به عام تقریر هم کوو نو هغه به علمي تقریر نو عوام به پرې نو خوشحاله، علما به وله راتلل بیان له، علما به اورېده او عوام به نو خوشحاله. مونږ چې به د دغه نه راپاسې یو تقریر د عوامو یو بل ته ویره دا مولي صاحب شله دا خلک راولي، ټول د یورپ او د امریکې خبرې دي او ټول حی او عینونه دي او دغه ټکي وایي مونږ خو په دې نه پوهېږو. نو هغه علامه صاحب علامه و، هغه به خپل انداز بیان کوو. نو موږ هم که هغه د طالبانو خبرې کوو نو ممکن ده چې د عوام به وایي چې دا مولا څه وایي، دا خو ټول عینونه دي او ټول حیګانې دي او قاپونه دي، نو اړو به پې پې نه شي. نو زه به عامې خبرې درته وکړم او د دې باب او د حدیث متعلق به طالبانو له یو څو ټکي ووایم، ځکه د دوی درس دی په هغې به تاسو نه تنګېږي. زما وروڼو امام بخاري رحمت الله علیه دا باب چې قایم کړی دی که نه، هغه ربط به راته خپل استادانو ویلی به پرېږدو. دا باب چې قایم کړی دی امام بخاري د دې نه د څه غرض دی، په دې نقطه ځان پوه کړئ. الله پاک د علماو نه دوه قسمه خدمت لري. یو دا خدمت دی چې دا دین خور کې احادیث خواره شي او امت ته دین ورسېږي، دا یو. دویم دا دی چې د دې دین حفاظت کوي. که څوک په دین، په قرآن، په سنت، په احادیثو، په عقیده اعتراض کوي یا د قرآن او د حدیث په نصوصو، نو دی به دفاع کوي. دا دواړه ګورې لازم ملزوم دي. زه به د هغې مثال درکړم. تا دلته یو باغچه کرلې ده، نو ستا مقصد دا دی چې دا باغچه میوه وکړي. نو یو ډیوټي خو ستا دا ده چې اوبه به ورته اچوې، شاخ تراشي به یې کوې، خور او سره به ورته اچوې، دارو درمل به ورته اچوې، ځمکه به ورته هوارې. یو خو ستا دا ډیوټي ده چې دا بوټي غټ شي او دا میوه وکړي. دویمه ډیوټي دې څه ده؟ دویم د دې حفاظت پکې چې د شپې پې غل را نشي، میوه د هغه یو نسي، د ورځې غرمې پې غل را نشي او بوټي د له خشاک نه ونه وایي. او بیا چې میوه وکړي د ټپوسانو نه به یې ساتې، مارغانو قارغانو نه، چې دا میوه رانه برباده نه کړي. نو که ستاسو خیال یې دې کجورو ته خلک بره بوسخکۍ اچوي. او دا پارسیمن چې دي دا سره ملوک، دې ته یو ځل د په لار را روانم ټیمان ډنګېدل، د شپې را روانو. نو ما چا نه تپوس وکړه لکه دا ټیمان ولې ډنګېږي؟ وی دا خاپیرکان راځي دا املوک خوري، نو دی ورته ټیمان ډنګوي چې دا خاپیرکان وتښتي. ما ګوره دا اوس یو طریقه. یا بعضې خلک پکې د ماشومانو لویو کمیسونه اویزان کړي چې هغه پې ګمان کوي چې سړی به را ناست دی، نو نه به راځي. نو دوه صورت دي، یو به د باغ خدمت کوي چې نشونما وکړي، میوه وکړي، او بل به حفاظت کوي. نو که ته حفاظت نه کوې نو میوه به د نه قارغان مارغانو تښتئ، غل غله به د نه هر څه یوسي. نو بیا به دقسې بالښت ته دې ډډه والي او ملا صاحب ته یې استاد چې دوا وکړه، هغه شیخ الحال برباد شو، ما خو ډېره خواري کړې. دقه رنګې د دې دین رسول الله مبارک دواړه قسمه خدمت کړی دی. یو یې دا خدمت وکړه چې دا قرآن او سنت خلکو ته ورسېږي. ډېر زیات محنت رسول الله مبارک کړی دی.
دویمې څه خدمت کړی دی چې که چېرته باطل راغلی دی او په دین دشمني کړې ده د توحید د وحدانیت د باری تعالی او د قرآن او د سنت نو د هغې دپاره د دین مضبوط او کلکه دفاع کړې ده. دقسې مولانا صاحب امام بخاري هم دی ګورئ یو خو امام بخاري احادیث صحیحه دلته راجمع کړل چې امت ته د رسول الله مبارک صحیح احادیث ورسیږي او بیا د هغې احادیثو نه چې کومې مسلې را مستنبطې دي نو د ابواب او د تراجمو په شکل کې هغه امت ته پیش کړی او ډېر زیات محنت امام بخاري وکړه چې د احادیث مبارک د رسول الله مبارک د امت ته ورسیږي ډېر خواري وکړه او ډېر محنت یې وکړه او د 3 لکو احادیثو نه د دې کتاب چاڼ وکړه تاسو ته مخې ته کېښود. لیکن بل طرف ته امام بخاري د باطلو خلکو نه چې څوک په دین باندې حمله کوي او کم خلکو په عقیده حمله کړې ده او یا د قرآن او د سنت چې کومې مشهورې مسلې دي هغې مسلو باندې ردونه کړي دي او هغې کې نقصانات پرېښول کوشش کړی دی نو امام بخاري د هغې خلکو باندې ردونه کړي دي او د هغې دفاع امام بخاري رحمت الله علیه کړې ده. اوس هم دا کار د علماو دی ګورئ علما دواړه کاره کوي شکر دی قسم دی دا خلک وي د علماو څه کړي دي زم دې خلق ولې په سترګو پټې تړلې دي علماو څه کړي دي که ته په کالجونو په یونیورسټو کې ډاکټران جوړې نو زه در سره مطمئن یم او زه خوشحاله یم چې خدای ډېر ډاکټران پیدا کړي چې موږ ته علاج او معالجه اسانه شي او ډاکټر چې زما علاج وکړي نو زه به لمونځ وکړم او زه به روجې ونیسم. ته که انجینران جوړې نو زه پرې ډېر خوشحاله یم زه یم چې ډېر انجینران یي زه آبادي جوړم زه لوم کې دلته لګیم جومات جوړم ما ته د انجینیر ضرورت دی څه به پېښور ته زه به انجینیر به راولم او پیسې به ورکوم چې د ما په ګاونډ کې خدای انجینران پیدا کړي نو ښه خبره نه ده. دا سړکونه به راله څوک جوړوي دا پلونه به راله څوک جوړوي نو زه خوشحاله یم چې دنیا ترقي وکړي خو دغه ټول محنت د دنیا دپاره دی او چې څنګه دنیا ته او ډاکټر ته او انجینیر ته ضرورت دی قسم په خدای د دې نه زر چنده نه 1,00,000 چنده زیات د خدای قرآن او د پیغمبر حدیثو ته ضرورت دی. نو چې زه په دې تا سره خوشحاله یم چې خدای دې ډاکټران هم ډېر پیدا کړي انجینران دې الله پیدا کړي معاشي اقتصادي ماهرین دې خدای ډېر پیدا کړي او چې دا دنیا څوک چلی د افسران او دا ټول دې خدای ډېر پیدا کړي پولیس چې نی ماله به امن څوک راولي فوج کې نی زما سرحدونه به څوک ساتي د دې ټولو دپاره زه دعا ګویم چې خدای دا زیات کړي نو د خدای نیکبخته تم دا را سره ومنه که نه چې خدای پاک دې د قرآن او د سنت و عالمان هم ډېر پیدا کړي که قسم دې که ستا ټول یونیورسټۍ او کالجونه هر کال په سلګونو نه په زرګونو ډاکټران او انجینران پیدا کړي په خدای قسم چې ضیاء العلوم مدرسې کم 12 د حدیثو عالمان پیدا کړل که د خدای په نیز د دوی د خپې دوړې ته هم رسېږي شکر نه وباسئ د یو عالم وجود څومره لوی رحمت دی. علماو ته خو میږي په سړو کې دعاګانې کوي علماو ته خو د رسول الله مبارک د وینا مطابق په دریاب کې دننه کبان دعاګانې کوي. د انجینیر د برکته روډ او سړک باقي دی د ډاکټر د برکته زموږ صحت باقي دی لیکن د مولا د برکت نه د عالم د برکت نه دا ټول نظام غرونه اوسپنې دریابونه شګې اونې او دا کائنات ګورې زما وروڼو باقي دي. زموږ علما لیکي چې دا میږي ولې دعاګانې کوي عالم له دا کبان ولې دعاګانې کوي عالم نه معلم الخیر له وی هغې ته پته ده چې زموږ ژوند دې سره تړلی دی که علما ختم شو عقیده به ختمه عالمان چې ختم شو په مخ د ځمکه به الله الله ویلو والا څوک پاتې نشي او رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي جلد ثاني حدیث دی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستل کېږي هغې پورې قیامت به نه راځي او د الله د نوم نه مراد د الله نوم د سوچه توحید والا عقیدې سره دی ګورئ هسې خو مشرکین هم د خدای نوم لي یهودیان هم د خدای نوم لي عیسایان هم د خدای نوم لي د سوچه توحید ښکلې عقیدې سره او د سوچه توحید او د ښکلې وحدانیت او د دې عقیدې خدمت کو ملا صاحب کوي د علماو د برکت نه دا ټول نظام خدای پاک قایم دایم ساتي علما نن څومره د خوشحالۍ خبره ده
علماء سوکلل نن تالا دی مدرسې 12 بچی عالمان درکړل 12 د قرآن او د سنت او نن دی مدرسې تالا 20 بچی د قرآن د پوی په شکل کې درکړل دا څومره د خوشحالۍ خبره ده دا علماء چې څه کړي دي داسې والله که بل څوک وکړي افسوس چې موږ الله نه وینو دلته په دنیا کې او د الله فرشتې موږ نه وینو او کائناتو خوشحالي موږ نه محسوسو لیکن که دا موږ لیدلې نو نن به تاسو د الله د فرشتو د کائناتو خوشحالي لیدې وه چې نن الله به څونه خوشحاله دا خو د پیغمبر مشن دی دین رسول د پیغمبر مقصد څه دی قرآن رسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک د پیغمبر مشن څه دی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی چې ما قرآن کتاب او سنت پرېښی دی دا به امت ته رسوی الحمدلله مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب دامت برکاتهم ته چې ما او زموږ نورو ملګرو کم پټکې په سر کړی چې دا دین به امت ته رسی مولانا عبدالرحمن صاحب ته چې کم پټکې موږ په سر کړی چې دا دین به امت ته رسی هغه ډیوټي الحمدلله پوره کړه په ښه طریقه باندې پوره کړه اوس به دا دین تاسو رسوی نو مقصد د علماو څه دی دواړه قسمه کوشش کوي او په هر میدان کې ګورې کوشش کوي کوشش کوي چې د دین دفاع وشي او که څوک اغیار یهود هنود او نور راځي او په دین حمله کوي په عقیده یا په نورو نصوصو د دین یا په د دین چې کم مشاعر دي نو علما میدان کې په هر میدان کې ولاړ دي او ډټ کر د هغې مقابله کوي او د دین دفاع کوي نو امام بخاري رحمت الله علیه دلته د دین د دفاع دپاره یو میدان کې ودرېد او یو 2 باطلې ډلې به په هغې باندې ردونه کوي د هغې نه دین محفوظ کول غواړي یو ډله رونو د معتزله ده د معتزله خو یو اوږد تاریخ دی نو وخت کم دی هغه درته نشم بیانولی خو دومره به راته ویم چې د هغې یو غلطه او یو باطله نظریه وه د معتزله هغې به وی تله نشته د قیامت پر ورځ میزان العدل چې ورته ویلې کېږي چې په هغې نیکۍ او بدۍ دلیلې کېږي وی دا د قیامت پر ورځ دا تلې ملې وی نشته هغې به دا وی دا معتزله مو یو دا جهمیه م وی وی په تله څه کوي خدای پاک موږ وایو نیکي بدي پې تللی کېږي ګناه او نیکي ثواب پې تللی کېږي هغې وی د اعمال اذا وجدت عدمت چې موجود شي ختم شي وی عاده د معدوم خو محاله ده او که بالفرض د دې اعاده وشي وی دا غیر متقوم بنفسها دي یعنی ماده نه لري یو ظاهري وجود نه لري چې ته تله کې واچې ما ته مونځ وښایه تله کې واچوه که یا که څوک نیکي کوي نو داسې شته څوک چې نیکي راوالی او په تله کې واچوي یو غیر مادي څیزونه دي نو دا تله کې اچولی نشي تیلی کې اچولی نشي نو د دې به څنګه وزن کېږي او په وزن کې فایده څه ده هسې من الله ته دا معلوم دی دې وجې نه هغوی د وزن د عمل نه انکار کوي وی وزن د عمل نشته او نه تله شته د قیامت په ورځ نو امام بخاري رحمت الله علیه په هغې ډله باندې رد کوي او څه وایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه چې الله وایي چې زه به وزن کوم او دا نیکي بدي به تلم او رسول الله مبارک فرمایي 2 خبرې ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نو چې الله او رسول وایي تله شته او په هغې به نیکي بدي تلم اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه نو چې الله وی تله شته او زه به پې وزن کوم او پیغمبر مبارک فرمایي تله شته او دا 2 خبرې پکې درنې وی نو د خدای او د رسول د خبرې مقابله کې موږ د عقلي خبرو اس قسمه نه گنجایش منو نه موږ هغه منو خبره خلاصه شو زه به د خدای خبره منم که زه به د فلسفي خبره منم زه به د خدای خبره منم بعضې څیزونه د رونو ګورې زموږ عقل هغې ته رسیدي نشي اوس که یو میږي ته ته ووایې دلته یو میږی دی په دې مدرسه کې ځان د خپل کور جوړ کړی دی او تا هغه ته ووایې چې یاره ګورې سعودي هم شته او امریکا هم شته او جزونه هم شته او دریابونه هم شته او غرونه هم شته او ډېره لویه دنیا ده او دادي میږې به ټوپونه ووایي او خپې به وړقوي وایي به چې دا ته څه لیونی یې سړیه ما خو همدغه دنیا ده بل خو څه نشته غر پکې لا سته وایي او دریاب پکې لا سته وایي
او که ته میږي ته وایې چې نه واورم پکې لا پرېوځئ وایي دا دې پکې لا بله نخره راوایسته اوره څه ته وایي او که ته ورته وایې چې اورم بلیږي اوسپنې هم جوړېږي ریلګاډي هم چلېږي وایي دیوانیه موږ خو نه ریلګاډي ولیده ریلګاډي پکې څه ته وایي هغه ته دقه چې کوم ځای پورې د میږي خپې حرکت کوي او کوم ځای پورې د هغه ژوند دی دقه دنیا د هغه ته بار دنیا د هغه عقل اخلي نه د هغه عقل ورته رسېږي نه دقه رنګې زموږ مثال د میږو د ماشو په شانتې دی چې کوم ځای ته زموږ حواس رسېږي بس هغه دنیا موږ هغې ته زموږ عقل رسي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا د علم نه د ادراک علم مراد دی زموږ نشو د الله د کائناتو ادراک کولی نشو ما دې مخکې ورځو کې یو مطالعه کوله د دې ستورو موجوده یو ساینسدان بلکې یو ساینسدان نه دی د امریکې او د روس مشترکه ساینسدانانو یو کمیشن جوړ کړی دی هغه یو ریپورټ شایع کړی دی دا موجوده اوس یې 15 میاشتې مخکې شایع کړی دی مخکې مو خو دوی لږ تجدید پکې کړی دی هغې وایي چې دا موږ کم دا ستوري تاسو ته ښکاري او سپومۍ او انور درته ښکاري دا یو کهکشان دی یو کهکشان په دې کهکشان کې په کربونو نه هم زیات ستوري دي اربونه نه کرولونه نه د کربونو نه هم زیات ستوري دي او داسې ستوري پکې شته چې د دې انور نه 50 چنده او 100 چنده هم د دې ځمکې نه غټ دي وایه که نه دې کهکشان کې دې نه پس دی اسمان دی نه د دې کهکشان نه بره یو خوا بل خوا په اربونو کربونه نور کهکشانونه دي چې هغه موږ ته پته نشته موږ رانیوي نه شو په اربونو کربونو کهکشانونه دي او په یو یو کهکشان کې په اربونو کربونو ستوري او سپومۍ نورونه دي دی پکې وی داسې ځمکې په هغې کې شته چې څلور سپومۍ ته لري زموږ د ځمکې خو یوه سپومۍ ده د خدای د دې کائناتو ته زموږ دماغ رسي د حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل حضور پاک تپوس وکړ وی ته چې قرآن شریف ماله راوړې څومره ساعت کې را رسېږي ګوره دې ځمکې نه اسمان ته د تیزې سورلی هغه الله ته پته ده چې څه یادوي نور یادوي که څه یادوي که څه یادوي د کومه تیز رفتاري د 500 کالو مزل د هغې نه بره دویم اسمان پورې 500 کاله مزل دریم پورې بیا زه د هغې نه 500 کاله دریم نه څلورم پورې بیا 500 کاله زه 2 اسمانونه دي بیا د عرشه پورې د 2 اسمان نه عرشه پورې 500 کاله مزل بیا د عرش د لاندې نه بره پورې 500 کاله مزل نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي حضور پاک وی ته چې ماله وحی راوړې د الله نه څومره ساعت کې را رسېږې واوره وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه لا نی رپېدلې چې در را رسېدلې عقل ستا اوس دا مني زموږ عقل رسېږي نه ډېرې څیزونو ته نو ته به څه وایې چې دا شته نه او دا کېږي نه نو ته وایې چې هلکه زموږ دا نیکی بدی به څنګه تللی کېږي دا د معتزله درې د هغوی د ګمراهۍ اسباب دي درې یو اتباع الهوا د خواهشاتو اتباع کوي د شریعت مقابله کې یو تحسین الظن بالعقل په عقل ښه ګمان کوي چې کوم شی عقل مني نو هغه مني او چې کوم د عقل نه اوچت یې نه مني دوی خو عذاب قبر هم نه مني جسد ده دی خو جنت او دوزخ هم نه دي پیدا وروسته به پیدا کېږي دی خو د کرامت د اولیاء نه منکر دي دی خو د حضور پاک د ډېرو معجزاتو نه منکر دي دوی خو وایي پول هم نشته پل سورات چې دا موږ وایو د دوزخ د پاسه یو پل دی او هغې باندې به خلک تیریږي او د ویښته نه نری او د تورې نه تیره دی وایي دا خو تعذیب المؤمن دی تاسو شریعت قاعد کې نه دی ویل تعذیب الانسان په دې به څوک څنګه تیریږي چې د تورې نه تیره وي او د ویښته نه نري وي یو بوډی د شپې ژړل نو انوسی ورته وي ادې ولې ژاړئ وي بېګا مولوي صاحب ته پرون تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو بچې ژړا راځي چې موږ به په دې څنګه تېرېږو زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک نه شم تللی نو انوسی ورته قار شوه وایي موږ دې د خوب وویستو چې نه شې تللی مه دا خو د مور کور دی څه ما وینا لکه دی غواړي که نه ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه له دې ښي که بدي ورځې به پې ورود داخلېدو ته وایي پورې وتل نه
بیا که د خدای طاقت د سره پورې به وځي که نه زموږ د علاقې یو مولوي صاحب و خیر عالم خو نو غریب خو ښه سړی و داسې خوشطبه او ډېر زیات ما سره ډېره لګېده نو هغه یو ځل د پولیس ورات تقریر کړی وی د ویښته نننۍ یو تورې نه تېره دی یو مقتدي وله چای وکړه او دا پنډور چرني دا زما ډېر بدي شي دا په ارامې هلکه ګورئ دا حرام نه دی ښه دا نه یم چې زه حرام دی زه فتوی نه لګوم خو زما نه دی خوښ نو کله زه د خولې نه داسې یو خبره وکړم چې دا شی مې نه خلک راپورې بیا په دې فیسبوک لکې وتړي چې دې خو چې په ارامې چرګ مردار دی ما کوم دی ویلی مونږ هم کله کله وخورو چې مجبوره شو یو ځل چا تپوس وکړه په مکه مکرمه کې وی یاره اعتکاف کې کم خوراک خوړل ښه دی او کم ښه نه دي نو مې ګوپي پکې مه خوره صاحبه په فیسبوک چا ما پسې لکې وتړله وی دی وایي چې په اعتکاف کې ګوپي خوړل منع دی او حرام دی خدایه ما کله دې شاګردانو دوستانو ټیلیفونونه کول چا به مخالفین خو هم شته که نه دا څه ګوره ورته په کوم کتاب کې راغلي چې ګوپي منع دی او دی وی په اعتکاف کې به ګوپي نه خورئ ما خو منع او حرام نه دی ویلی خو ما صرف دا ووی چې ګوپي دی خوړ نو سیلی او طوفان به په جومات کې نو جومات د داسې ځایونو نه پاک ساتل پکار دي که نه حدیث کې نه راځي چې اودس ماته جومات کې کښېنه نو فرشتې راته دعاګانې کوي خو که ځان دې بې اودسه شوې نو بیا دعاګانې بندېږي یو ځل چا تپوس وکړم وی پتلون کې مونځ کېږي که نه کېږي ما ورته وی بلکل چې هغه کوم پتلون والا یو جامه ده ولې پکې مونځ نه کېږي یو لباس دی که نه خو مې د هغه کېږي خو چې شاته څوک ولاړ وي د هغه قصه ګرانه ده دا برا پسې چا لکې ورته وی دی چې شاته پتلون والا پسې څوک مونځ نه کېږي ما خواصې خوشطبي وکړه چې ته پتلون والا پسې شاته ولاړې نو دې به لوړې جوړې او کمرې او غرونه شمېرې او که دې به خپل مونځ کوي نو ګورې زه دا نه وایم چې په ارامې چرګ حرام دی زما نه دی خوښ لنډه دا نه مې دی خوښ چې کوم چرګ او بانګ نه وایي نو دا د خوراکي په ارامي چرګ بانګ وایي نه او دویم دا دی چې بې غیرت هم دی سړیتوب پکې نشته په دې خو پوهېږې که نه چې ته به هم نه لیدي په ارامې چرګه چې په چرګه وټوپ کړي او هګۍ ته پیدا شوي نو سړیتوب هم پکې نشته او بې غیرت هم دی رکوټې په کورنۍ چرګوټې وي چرګو سره منډې وایي که د بار نه غټ چرګ هم راشي نو دوی ټقه ټوقه شروع کړي چې دا خو زما قوم دی ته پکې د کمې راغلې او په ارامې چرګ ده که نه بل چرګ راوله نو دی به انفن فی الماء و استن فی السما مخوکه به اوبو کې منډي او ځان به ساتي نو ګوره یاد ساتئ چې څوک هم په ارامي چرګان خوري دا چلونه پکې ور پیدا کېږي دا کتابي خبره ده خو د تجربې ده نو دا په ارامې چرګ یې ولا لال کړی پې وخوړم نا مقتدي ورته یې استاد وی تا تقریر کې پرون ویلي و چې یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی دا د حقیقت وی کاسې ګپ شپ ته لګاو هغه وی نه دا خو حدیثو کې راغلي دي حقیقت دی وی استاد چې ستا خمس چشمې لګولې دي او کونډی دې خوږېږي او کونټی دې لاس کې را ته به پې څنګه تېرېږي خو معلومېږي دا چې څه دم دورهره سره ده نو هغه دم باندې به پې پورې وځي بیره دم نه خو پې پورې وتل ګران دي نو ستا چې هغه دم ما ته مخایه هلته به ورپسې په اتلس سلې زره قامه کې کم ځای ګرځم نو هغه استاد یې ورته وایي چې دا نن دې کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ما وی لکه موټروی څه ته وایي رسول الله مبارک فرمایي بعضې خلک به پې داسې پورې وځي کالبرق لکه د برېښنا په شان کا جاوید الخیر کالرکاب څوک به پې پیاده روان خو چې د الله طاقت د سره وي که د الله طاقت نی قسم دی که پې قدم هم والی نو دا څیزونه ټول زموږ د عقل نه بالاتر دي نو ته به څه وایې چې دا نه منم د فرشتو وجود کرام الکاتبین تا سره دلته ناست دي نیکۍ دې م لیکي او ګناه دې م لیکي ته خو یې دې نینم یو بل سره خبرې م کوي ته وایې زه خو یې خبرې نه اورم قلم کشار م کوي زه خو یې د قلم کشار نه اورم کتابونه م ورسره دي زه خو کتابونه نینم نو ته به څه وایې چې دا شته نه زما عدم علم یا زما یو شي ته ذهن نه رسېدل زما عدم ادراک دلیل د عدم وجود د شي نه دی چې دا شی موجود نه دی نو دقه رنګې الله او رسول وایي امام بخاري په ښکلی رد وکړه چې یو تله به د قیامت په ورځ او په هغې به الله نیکي او بدي تلي ګناهونه او نیکۍ به تللي کېږي نو چې الله او رسول وایي بس
زما د الله او د رسول په خبر ایمان دی. زما ورونو زموږ په ایمانیاتو کې یو قسم دی چې هغې ته ایمان بالغیب وایي، یعنې په هغه څیز ایمان لرل چې هغه زما الغیب ما غاب عن بداهة العقل والحواس، چې زما د حواس او د بداهت د عقل نه اوچت دي، نه رسي ورته د عقل مخالف نه دي، خو عقل نه رسي، خو خدای او رسول ویشته نو موږ به منو. یو د هغې نه تله ده. نو د دوی د ګمراهۍ یو سبب اتباع الهوا دی، یو تحسین الظن بالعقل، او درېمې د ګمراهۍ سبب څه شی دی؟ هغه جهالت دی، الجهل بمقاصد الشرع، د شرع د مقاصدونه دا نه خبره دی. امام بخاري رحمت الله علیه په دغه فتنه باندې دلته رد کوي او یې تله شته. ښه اوس به پرې زمونږ دا نیکي به دې څنګه تللی کېږي؟ درونو متعدد جوابونه دي، خو د وخت استثار په وجه به زه پرېږدم. څوک وایي اشخاص تللی کېږي، څوک صحف یادوي. د ټولو نه ښکلې خبره ده چې زمونږ دا څومره اعمال دي د دې ټولو وجودونه دي، د قیامت پر ورځ به الله راوالي او په تله کې به یې کېږي. نن سبا خدای ښکاره روشترې نه، نن خو غیر مادي دا د په ترمامیټر تبې مبې معلومیږي، خو دا به پرېږدو. نه د مونږ د اعمال ټول یو وجود لري، دلته مونږ ته نه محسوسېږي، هلته به مونږ هغه په خپله وینو. ووجدو ما عملو حاضرا، هغه به الله رالي او په تله کې به یې چوي، یو خوا به نیکی چي یو بل خوا به دی چوي. بس دا ثابته خبره ده. نو الله فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه، مونږ به انصاف والا تلي کېږو په ورځ د قیامت. دی یو غرض شو په معتدله او په جهمیه ورځ، د ده یو بل اصلي غرض بل دی، خو هغه اوږد دی مې راته پرېښو. هغه د مسلې د خلق القرآن سره تعلق لري. اصل ردې په بعضې حنابلو دی. ګورئ هغې وایي دا قرآن مخلوق دی. احمد ابن حنبل ته یو سزا میلو شوې وه، د هغې د وجې نه هغې په افراط او په زور کې راغلی دي. نو اصل غرض یې په هغوی رد دی، خو هغه اوږد دی او ګران دی، امې درته پرېښو. نو موږ به کېږو انصاف والا تلې په ورځ د قیامت. نو دلته یې طالبانو له یو دوه ټکي ویم تنګېږی پې ما ندعو صیغه د جمع راله، الله خو مفرد دی. نو د هغې جواب دا دی چې بلکې واحد احد لا شریک دی، چې دا صیغه د جمع تفخیما راوړلې ده. اوس هم یو سړی یو کس ته وایي تاسو څنګه یې، دا د هغې ضد دی. نو دا تفخیما او تعظیما صیغه د جمع مستعمله شو. او الموازین یا خو جمع د موزون ده. موزون هغه شي ته ویلې کېږي چې کوم شي تللی کېږي. وندعو به کېږو الموازین موزونات. نو دلته بیا تقدیر اقدم که موازین د موزون جمع شي، مجاهیل د مجهول، بیا به تقدیر اقدم هغه به څه شي؟ وندعو الموازین فی میزان القسط، بیا به بل میزان مقدر کې. او که موازین جمع د میزانون شي، میوزانون اصل کې په یې بدل شوې ده، نو بیا پې سوال راځي چې تله خو یوه ده، دا جمع ولې راله؟ نو د هغې علما متعدد جوابونه کوي، خو زه بیا آسان جواب دا وکړم چې تله جمع په اعتبار د کثرت د من یوزنو لهم، چې خلک ډېر دي، یا کثرت د ما یوزنو د وجې نه جمع راله، او یا دا تعظیما او تفخیما صیغه د جمع استعمال شوه. بیا پې سوال کوي چې قسط خو مفرد دی او موازین جمع ده، او دا صفت بحال الموصوف دی، او قانون داری چې کوم ځای کې صفت بحال الموصوف مطابقت د موصوف سره په افراد تثنیه جمع کې شرط دی. ولی دلته کې موافقت را نغی. نو بعض علما وی زوات مقدر دی، زوات القسط، او څوک وی قسط په معنا د قاسطات سره دی، لیکن ښکلې خبر حافظ ابن حجر کړې ده، او قسط مصدر دی، او مصدر صفت د مفرد او مثنی مجموع واقع کېږي. حافظ وی یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط. لام په معنا د فی کو فی یوم القیامه، یا لام به اجلیه کو او مضاف مقدر کو لحساب یوم القیامه، او یوم په معنا د مطلق وقت واخلو، او قیامت معدول د قائمتم نه د موصوف په مقدر کو چې الساعه القامه، معنا بس شي مونږ بکیدو انصاف والا تله پر ورځ د قیامت. اوس دا تله به کوم ځای پرتی؟ څومره ده؟ وزن به پې څوک کوي؟ کیفیت د وزن به سي. نو چې مونږ لاول دغه نه پاسو د قبرونو نه، نو هر چاله به خپل عمل مخې راشي که ښه دی که بد دی، یا به پې دې سور شي په خپل عمل چې نیکي، یا به پې عمل را سور شي چې دی بدي عمل. هغې نه پس د هر پیغمبر حوض دی، زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی، الله دې وله مونږ بوځي.
دا غي نه پس به عملنامې راخوري چاله په خلاص چاله په غس چاله شاده طرف نه دا غي نه پس بیا دوزخ ته په دوزخ د پاسه پول دی او د پول مخې ته دا تله لګېدلې ده او بره به پې د الله عرش تله څومره ده نو حضرت داود علیه السلام د الله نه تپوس وی الله دا تله راته وښیه نو چې ویښوله بېهوشه را پرېوت نو چې هوش کې راغی نو جړلې یا الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې پکې واچئ په یو چابړي کې په یو پوټي ځای کې ځایږي نو خدای زموږ په عمل به دا څنګه ډکېږي نو رب العالمین وفرمیل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم چې اخلاص وي که نه په شي کې اخلاص نو هغې کې خدای ډېر لوی وزن پیدا کوي د هغې مثال د سونی وي حجم یې لږي خو وزن یې ډېري او چې اخلاص پکې نه نو مثال یې د بورې او د بوسو د پنډې حجم یې ډېري وزن یې کمې او دا تله وزن نگرانی به رب العالمین په خپله کوي وزن حضرت جبریل علیه السلام دی به پې وزن کوي د تلې ډنډه به یې نیولي هغه لسان الميزان داسې داسې چې کېږي هغې ته به ګوري او د آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي حدیث کے راضی رسول ابو حریرہ حدیث تے النبی اللہ بہت توازو کیا آدم قم پاسا جعلتک حکما بین ذریتک تمہیں دخپلو بچو پر منس کے انصافدار مقرر کرے قم عند المیزان دا سرپیگی با دا بچو سر حساب کتاب کیگی او دا کم پیغمبر و مصر چی حساب کتاب کیگی اگا پیغمبر بولانی کرام الکاتبین چی دا چینے کلی کلی گناہونا اب ولانی ملک الموت بولانی دیر گران ارواز دا سخت ارواز دا دمارون گوره اسان خبره ندا دکا عائشہ بی بی دا حضور پاک نا تپوس کئی وید اللہ رسول پا دا ارواز پا دی کم زی گورما تو رسول اللہ مبارک کو فرمائل وی عائشہ یا میں حوض کوثر کے گورا حوض کوثر کے او یا چی کم وقت زمان امت سرا حساب کتاب کی گئی او تلی سرا میں گورا او یا چې په پول باندې بیا زما امت تیریږي هلته مې ګوره زه به خپل امت ته ولاړ یم نو الله دې موږ د حضور پاک سوچه او خالص امتیان جوړ کړي یاد وساتئ د پیغمبر خالص سوچه امتي څوک دی هغه کس دی چې د الله دین یې خوښي او د پیغمبر راوړلی شوي دین یې خوښي ګورئ عالمان یې خوښي او مدرسې یې خوښي ځکه دې عالمانو دا دین موږ ته را رسولی نن سبا ډېر سپېره خلک دی علماو پسې خبرې کوي سو پکې دا وي دا پکې سیاسي مولا دی او دا پکې پلانکي مولا دی هلکه ولې د عالم دپاره سیاست ګناه ده د دې ملک نظام به څوک چلی په دې حکومتونو او په دې قانون باندې چې کوم اعتراضونه یهودیان او عیسایان کوم سازشونه کوي د هغې دفاع به دله څوک کوي حضرت ابوبکر صدیق عالم نو بادشاه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عالم نو بادشاه نو داود علیہ السلام پیغمبر بادشاہ نو سلیمان علیہ السلام پیغمبر بادشاہ نو دا چې کوم کټاګان بټاګان او دا نور دا کرپ خلک او دا کرپشن چې کړی دا خلک او چې دا نن سبا څومره خلک کرپشن کوي دا غواړی خدای ته وګورئ چې کومو خلکو پسې نیت تړلی دی او جومات کې ورپسې منځ کې د الله ته د رسېدو مو ګڼلی دی جنازه پې د خپل مړي کې دا الله او ستا په منځ کې تا ذریعه ګڼلې ده ستا بچو ته قرآن او عقیده او عمل او اخلاق کوي نو دا دې نه دي خوښ دې کې فرقونه بیا کې په هر میدان کې د خدای پاک زمونږ او ستاسو عالمان مشران کې قسم دی چې علماو پسې شاته ولاړ یې او د علماو لمن تاسو نیولې وي دا ستاسو کامیابي ده چې تا د پیغمبر مشن خوښ دی نو ته سوچه مسلمان یې او چې ستا د پیغمبر مشن نه دی خوښ د پیغمبر مشن څه دی قرآن و سنت امت ته رسول دی تاسو د په خدای قسم رښتیا ووایه دا مشن چا په لاس کې اخیستی دی عالمانو نو د مدرسو د عالمانو بد مه وایه مدرسو عالمانو له منې ونیسئ ورپسې روان شئ نو خبره مې دا کوله چې رسول الله مبارک دا سخت ځای دی چې کله حساب کتاب کېږي پیغمبر به ولاړ څه به تللي کېږي اعمال د بني آدم و قولهم توزن تی طالبانو لیو دو ٹکی ویم تنگی گئے ما چی اعمال جمع روڑا قول مفرد داولی وی دا اعمالو تعلق دا جوارح و اندامونو سر دیگا متعدد دی او دا قول دا خلی سر دیگا مفرد دا اعمال دا بنی آدم وی پا حکم دا بنی آدمو کی جناتم دی او دا بنو پا حکم کی بناتم دی صرف دا پیغمبرانو
عمل بنته لیکي ګناه نشته. او یا هغه خلک چې ماشومان دي او په ماشوموالي کې پیدا دي عمره دي د هغې عمل بنته لیکيږي مکلف نه دي. یا کم مجانین چې لیوني دي او په لیونتوب کې مړه دي. یا او یا زره کسان چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي چې عکاشه ابن محسن رضی الله عنه هم پکې شمار دی. نو دا د دې حساب کتاب به نه باقي به د نورو ټولو حسابونه کتابونه کېږي. وقال مجاهد القصاص العدل بالروميه. مجاهد لوی امام التفسیر دی وی قصاص عدل تویدا د امام تیر بخاری او طریقه ده چې یو غریب شرح په بل غریب کوي. نو هلته قص راغی نو د قصاص معنا به وکړي نو قسمت معلوم شي. عدل ته وی په رومه کې په مجاهد یې حواله ورکړله. نو چې عدل ته وی نو قسط هم عدل ته وی. لیکن مولانا دې کې یو خبره تاسو ته زه کوم. یو سوال راځي چې قسطاس خو رومي لفظ دی او د قرآن متعلق رب العالمین فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نو رومي پکې د کم ځای نه راغی. او دویم دا چې ولې خدای سره عربي الفاظ نو چې د بل لغت الفاظ په عربی کې داخلي. نو څوک خو یې دا ترادف ته لغاتو نه دی لکه تنور پښتو کې موي پارسی کې موي عربی کې اردو کې موي یا صابون اردو کې موي پښتو کې موي عربی کې موي. نو قسطاس د مجاهد دا سوچو چې دا رومي دی نور دا رومي کې استعمالیږي هم په عربی کې. یا دا چې دا ټیک د رومي لفظ دی لیکن دا معرب دی الف لام په داخل نه. او یو کلام که زه پښتو کې تقریر کوم دوه درې ټکي د عربی ویم سو خدا نه وي چې عربی کې تقریر وکړه خلک وي پښتو کې تقریر وکړه. نو لوی قرآن چې عربي دی د یو ټکي دوه عجمیت ته وجه نه چې بیا هغه معربه مې د عربیت نه نوځي. او که ته وایې خدای سره خو عربي و ولې دا راوړه نو الله دې کې یو څو اشارې کوي. یو اشاره ده چې قرآن نازل دی په اسلوب د عربو. نو هغې چې کوم الفاظ استعمالول هغه قرآن شریف کې راوړلی دي. هغې به قسطاس استعمالو او قسط به هم استعمالو هغه لفظ یې راوړی دی. او یا دې ته اشارت کوي چې دا عجمي لفظ دی خو چې قرآن کې داخل شو نو معجز وګرځي څوک یې مثل نشي جوړولی. ښه بیا وایي القسط مصدر المقصد. طالبان بیا سوال کوي چې قسط خو مصدر د ثلاثي مجردو دی او مقصد خو فاعل د ثلاثي مزیدون فی دی. د مقصد مصدر خو اقساط دی. نو څوک وایي چې دا قسط نه اقساط مراد دی بحسب زواید ناکې طرق لیکلی دی. او څوک د مصدر نه وروسته مضاف الیه مقدر دی. القسط مصدر المقصد. او زه خپله طالبانو ته دا وایم چې دلته مصدر نه هغه اصطلاحي مصدر نه مراده ماخذ دی مراد دی. نو اصل ماخذ د ثلاثي مزیدون فی او د رباعي او د ملحقاتو د ټولو ماخذ د بصریینو پرې مصدر د ثلاثي مجرد وي. او مقصد عادل ته وایي ان الله يحب المقسطين. واما القاسط فهو الجائر. دا وهو الجائر نه دی فهو الجائر. قاسط ظالم ته وایي. قرآن شریف کې الله فرمایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. دا فرق وکړو چې که دا باب د مزیدونه والی نو بیا انصاف ته وایي که مجردونه کې ظلم. خو لیکن دا خبره نور علما رد کوي. دم یو قالو سره تصدیر وکړو صیغه تمریز ده. اصل فرق په مصدر دی. که مصدر عدل یعدل عدلا مصدر عدل نو انصاف ته وایي. او که عدل یعدل عدول نو بیا اعراض ته وایي. نو علما وایي که قسط یقسط قسطا دی نو انصاف ته وایي که قاف مکسور دی. او که قسط یقسط قسطا کې نو بیا ظلم ته وایي. که باب مجردی که مزید د راویانو حالات مې د ربط په شان درته پرېښودل. او دې کې مې یو څو ضروري خبرې وې د امام قرطبي او د امام غزالي او اختلاف هم پکې خو د وخت د کمي په بنیاد مې پرېښودل. احمد ابن اشکاب د استاد دی. د هغه استاد محمد ابن فوزین درې د امام بخاري دا حدیث راوړلی په کتاب الایمان والنذور کې راوړلی دی. د قتیبه ابن سعید بغلانی په روایت او په کتاب الدعوات کې د زهیر ابن حرب پر روایت راوړلی دی. او دلته احمد ابن اشکاب بره غریب شوی دی. بیا محمد ابن فوزین عماره دې باندې شد لیکلی دی خو دا خطا دی. دا عماره دی د عین زمه ده او د میم فتحه او تخفیف دی. عماره خطا دی. عماره ابن قعقاع. ابو زرعه ګڼ کسان دي. دلته عمر یا حریب ابن جریر بجلی مراد دی. دا ډېر لوی محدث ابو زرعه. اوهو ډېر محدث دومره لوی محدثو چې یو ځل د دې یو شاګردو نه به کور ته دنه به حدیث اورېدل کور ته به ناوخته ته
نو ښځه ورته وایي ته دا هر وخت ناوخته راځې ته څه کې یاره یو عالم مې مونږ ته د حدیثو حافظ دی ابوزرعه نومی دی د هغه نه حدیث زده کوم وی لرې که هغه څه مولا دی هغه د کوم ځای نه حافظ دی نو دا سړي له قار ورغی وی ښه ده ما دې استاز ته که 1,00,000 حدیث یاد ني ترې په ما په 3 طلاقو طلاق ښځې وی څه ګډې وډې دي وی ما خو ټوکې کولې بس د خولې نه خبره وتې وه نو راغی ابوزرعه نه وی ما خو یو خبره کړې ما خو وی که زما استاد ابوزرعه ته 1,00,000 حدیث یاد ني نو ترې په ما په 3 طلاقو طلاق وایه درته یاد دي که نه دي هغه وی ما ته 7,000 حدیث ته حضور پاک یاد دي 7,000 او دا 1,00,000 خو راته داسې یاد دي لکه تا ته چې صورت فاتحه یادوي زه ښځه نه طلاق دومره لوی محدث دا هغه استاد حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا استادانو تاریخ ورته خپلو شیوخ ویلي هغه فرمایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان تسنیه د کلمتون سوال کوه چې دا خو کلمتان نه دي کلامان دي نو د دې جوابونه ګڼ دي خو مختصر جواب پیدا وکړم چې په معنا د ما یتکلم به دی بس یا ذکر د جز مراد ته نه کول حبیبتان محبوب دی رحمان تا طالبان بیا سوال کوي چې فعیل په معنا د مفعول نو خو د مذکر مؤنث دواړو د پاره فعیل کافی دی دا ته ولې راوړه حبیب کلمتان حبیبان بس دا کافی وکنه نو دغه قاعده واجبه نه ده جایزه ده ستا خوښه ده که حبیبان ویم ویلی شي او که حبیبتان وی نو دلته حبیبتان راغی ولې مشاکلت لفظي م راغی او وروسته سجع سره موافقت م راغی رحمان یې ولې راوړه وی دې کې اشارت دې ته دی چې په دې 2 کلماتو الله کم اجر ورکوي نو باعث مقتضیه د الله رحمت دی بیا راځي خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې ثاني دي ولې ثاني دي بس لنډ ووایه 2 خبرې دي که نه څه ستړی کېږي خو پې نه یا زمونږ طالبان وی مبني پکې نشته هغه ثقیلي په نسبت د معرب بعضې حرکات ګوره په تنوین وغیره پې نه راځي غیر منصرف پکې نشته هغه ثقیل دی په نسبت د منصرف بعضې اعرابات پې نه راځي فعل پکې نشته ثقیل دی په نسبت د اسم بعضې اعرابات پې نه راځي هغه مستجزرات غدائرها مستجزرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل هغه سخت الفاظ هم پکې نشته یا قریب المخرج حروف قرب حرب بمكان قفر ليس بقرب قبر حرب قبر هم پکې نشتا او دا علم قاری سے محترم تشریف فرما دے قاری عبدالرؤوف سے محترم ډیر ښکلې تلاوت او دل الله پاک ډیر عجیبه لهجه ورکړې ده قسم دې ما خو د تلاوت ډیر خوښ د چې هلته راښکاره شم ما دې لیدلې نو مې قاری سے محترم تلاوت کوي خو د بدقسمتۍ نه چې راورسېدو بس یې کړی دنه خدای را دین ډېر لوی کار دی او د ډېرو قاریانو او د ډېرو حافظانو استاد دی علم قرات تجوید مهارت ځان له یو شی دی او حسن د اواز او لهجه زین القرآن باصواتکم دا ځان له یو کمال دی نو دله خدای دا ملکم ورکړې ده الحمدلله نو قاري صاحب محترم ته پته نه چې د علم قرات کوم هغه سخت الفاظ دی او ګران پکې یو 2-3 دي باقي پکې نشته بیا راځي چې ولې په تله کې درنې دي وی دا الله خوښې دي ولې خوښې دي د الله صفات دي پکې د الله خپل صفتونه خوښ دي هلکه زمونږ ستاسو خپل صفت خوښي که نه خوښ او زمونږ صفت خو زوال لري یو کس ښکلي وي خشته او چې بوډا شي نو بیا هغه حسن ختم شي یو جنۍ به په خپل جنکتوب به ناز کوي ناز او بربنډه به روځي او د اسلام آباد په کوڅو کې به چغې وي میرا جسم اور میری مرضی اگر چې دا دې ښځو ګورې دا کمې ښځه چې بار ګرځي که نه او دا لوپټې پړونه یې غورځولي دوی ګورې رنګونه په ځان مږلي دا ښکلي نه دي دا خشته نه دي ټول رنګونه په ځان مږلي او دا لونډان او دا لوپران په ځان ورته نه پوهېږي تاویږي را تاویږي دی دا ټول رنګونه لپسټیکونه او دی په ځان باندې مږلي او چې بوډی شي نو بس زړه پوسکی ته جوړه شي بیا دا جورابه مخ نیولي حسن لاړ ختم شو دا څومره ښکلي صفتونه دي دا بیا ختمیږي دا پاتې کېږي نه لیکن د الله صفات ذاتي دي زمونږ دا د الله را طرف نه دي او د خدای صفات نه ختمېدو والا دي نو د دې وجې نه دا کلمات د الله صفتونه د خدای ته خوښ دي او یا حافظ ویلي محبوبیت قائلهما
او تله کې ولې درانه دي ټول صفتونه د الله تعالی پکې ضمناً پراته دي د خدای یو صفت د دې نه بار نه دی صفات سلبیه او صفات ثبوتیه نو دا خبر مقدم د ابن الحمام خو ته مبتدا وای لیکن موږ به خبر مقدم کو او در وسطنه به مبتدا مؤخر کو ته بیا سوال کوي چې مبتدا خو قسم دی اسم خو قسم د کلمه خو مفرد دی دا خو کلامان دي نو تاویلا به مبتدا ګرځو اوس هغه تاویل کې درې توجیهات دي خو وخت کم دی سبحان الله بیا دې کې حسین قاضی سلم کې لري دې خبرې دي چې سبحان مصدر دی او کې اسم مصدر دی او کې عالم مصدر دی او که بیا علم شي نو علم خو دا نوع دی او که دا جنس دی علم شخص دی کم یو دی اضافت دا علم خو من اضافت ولی شوی دی او بیا چې مفعول مطلق شي تاکید لدی که نوع لدی او څوک لا مفعول به وي او بحمده کې څوک عطف د جملې په جملې وي احمده بحمده او څوک حال وي حال کونی متلبسا بحمده نورور خبرې ډېرې اوږدې دي هغه درته نشم ویلی صرف دومره به ویم چې سبحان مقدم کا ولې وي دې کې تخلی ده حمد کې تحلی ده تخلی مقدمه او یادا چې سبحان مستلزم حمد لره دی سبحان څه معنا چې الله کې هیڅ عیب نشته نو که حمد په خپل راغی حمد څه چې ښکلي صفتونه الله له ثابت دي نو که ته دا ښکلي صفتونه نه دي ثابت دا خو عیب دی تا خو مخکې وایي چې الله کې عیب نشته او یادا چې د الله په تسبیح کې رد په باطل او فرقو راځي ډېر خلک دي چې الله له صفتونه خراب ګڼي څوک یې زوی دی ولا څوک یې فرشتې لوڼه دي څوک یې عزیر علیه السلام یې زوی دی څوک عیسی علیه السلام سبحان کې په دې خلکو رد راغی چې خدای پاک زوی ته ښځې ته اولاد ته محتاجه نه دی او حمد د الله په حمد کې په چا رد نه راځي ځکه ښکلي صفتونه الله پاک له هر څوک ګڼي چې څوک خدای ماني د دې وجه نه سبحان مقدم کو مکرر کا او د عظیم به درې معنی درته وکم یو عظمت ذاتی عظمت ذاتی څه د مراد ته نه په حجم کې کبیر نه مراد غواړي د ذات عظمت لوی نو توحید فی الذات شو او نفی د شرک فی الذات شو او بل عظمت صفاتی توحید فی الصفات شو او رد په شرک فی الصفات شو او توحید عظمت فعلی چې د خدای په شان کارونه هم څوک نشي کولی نو توحید فی الافعال شو او رد په شرک فی الافعال باندې شو نو حاصل معنا به وکم هغه لغوي به پرېږدو سبحان الله چې الله د هر عیب نه پاک دی او بحمده چې څومره ښکلي صفتونه دي د حمد مدح شکر فرقونه تاسو کړي دي ټول الله نه ثابت دي بیا وایي سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی العظیم په ذات او صفات او افعالو کې بالاتر او عظیم الشان دی امام بخاری اخر کې په وزن د عمل کې خو حدیث د سره ډیرو دی ولې راوړه ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې یو مجلس کې څوک ناست دي د نه خامخا غلطۍ کېږي شر شور راځي غیبت راځي او د مجلس په آخر کې د الله تسبیح وایي نو دا د مجلس کفاره شو هر څه معاف شو نو امام بخاري اخر کې داسې حدیث راوړه د هر باب ځان له یو مجلس دی داسې حدیث یې راوړه که ته په آخر کې خامخا د طالبانو او د استاد نه گپ شپ کله لګئ کله بېادبي وشي انسان دی کله مناسب الفاظ د خولې نه ونځي نو سړی وي یا خدایه دا به څه کوم نو آخر کې د معافۍ د سوال ضرورت نشته چې صرف په دې حدیث د خلو ګرځېدله نو دا ستا دپاره کفاره شوه داسې زبردست محدث دی امام بخاري نورونو ډېر په عجلت او په منډه مې درته دا حدیث او ترجمه وکړه او د طالبانو هغه اوږدې خبرې مې درته پرېښودې بیا موږ درس کې کوو خو عوام دوستان ناست دي په دې به اکتفا وکړو زه په یاد په آخر کې حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب دامت برکاتهم دا هغه ټول مدرسین حضرات او دا هغه چې څومره دوستان دي دا مجلس یې ورسره جوړ کړی دی په دې مدرسه کې ورسره منډې وایي ټولو له خراج تحسین پیش کوم او دا دعا ولکم چې خدای پاک دا مجلس دا قبول وګرځي زمانونو ګوري بنیادي سیس قبولیت دی مونږ رالو او دلته کېناستو که زمونږ دا مجلس قبول شو بس دا کامیابي ده او که زمونږ دا مجلس قبول نشو دا ناکامي ده ګورې دا بیا ګټه ناکامي ده که زمونږ قبولیت رانغی مزه ډی خان ته حضرت صاحب بوتلي هم قاید دامت برکاتهم د هغوی ختم بخاري او 2-3 کاله مخکې نو هلته ډېر زیات خلک راغونډ شوي او ډېر سیاسي زعما او مشران هم پکې ناستو حضرت صاحب ما ته د بخاري دا ختم به ته کوې مخکې راته ویل حالانکه په خپله ختمونه کې ښکلی عالم دی هغه له الله ډېر لوی علم ورکړی
نو هلته ټولو ته ما دا یو خبره وکړه خلکو ډېر زیاته خیر وخت خو اوس کم دی نو ما په هغې رڼا واچوله مې ګورې مقصد د خدای رضا کې که تاسو مقصد د خدای رضا که د علماو قسم په خدای فکر مه کوئ سوچ مه کوئ د عوام به تاسو پسې رواني او ستاسو کامیابي به د خدای په لاس کې وي مقصد د خدای رضا محبوبیت به تاسو حاصل کې او یو حدیث مې ورته وی او تاسو ته یې ویمه هغه حدیث څه دی هغه دا دی د مارونو چې تاسو کې اخلاصي په عوامو کې او په علماو کې او الله خوشحاله شو حدیث څه دی ادا دی چې ان الله اذا حب عبدا نادى جبريل چې کله الله یو بنده سره مینه کوي نو جبريل ته آواز کوي نو څه وایي وی انی احب فلانا فاحببه ای جبريل فلان کی سره مې مینه رتم ور سره مینه وکړه نو جبريل راشي په اسمانونو کې آواز وکړي چې ان فلانا يحبه الله فاحبوه فلان کی سره د خدای مینه ده تاسو مو سره مینه وکړئ نو بیا حدیث کې سره دی ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو په زړه کې نیکان ځکه وایم چې د منافقینو په زړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه د نیکانو خلکو په زړه کې خدای پاک د دغه انسان مینه ور واچوي نو چې خدای در سره مینه کوي نو د عوام تا پسې خپله روان دی د دې به په خپله خوښې د طالبانو به په خپله خوښې د علماو به په خپله خوښې او دا خدای مینه کله پیدا کیږي چې مونږ الله سره مینه وکړو دا ذهن کې واچوي بنیادي څیز د الله سره مینه ده زما وروڼو زموږ دا سترګې زموږ دا پوزه زموږ دا غوږونه زموږ اندامونه زموږ د انسانیت دا مونږ له الله راکړی دی نو خدای سره مینه وکړئ د خدای مینه دا ده چې مدرسې سره مینه وکړه د خدای دین پکې ښودلی کېږي عالمانو سره مینه وکړه ځکه عالمان تا ته خو د خدای دین ښیي قرآن سنت ته ښیي د پیغمبر علوم درته در رسوي د پیغمبر سنتو سره مینه وکړه د هغې مقابل کې بدعاتو نه نفرت وکړه غلط رسوماتو نفرت وکړه علماو سره مجالسو کې کښېنې قسم دې دا مو د دواړو جهانو کامیابي ده نو الله پاک دې دې مدرسې له ترقي ورکړي تاسو څومره طالب علمان یې دوره حدیث زما طرف نه تاسو ته د حدیثو مبارک اجازت دی او زه به تاسو له سندونه راولېږم ښه زه په لاره وم ما ته حضرت مولانا صاحب ټلیفون وکړ نو اوس خو زه کوره راوتی یم خو تاسو له به انشاءالله احادیثو اجازتنامې ان قریب به درته زه راولېږم تاسو له ښه بیا به دوی تاسو له درکړي صحیح ده چې کوم فضلا علما کرام دي زما را طرف نه او خواهش یې دی دا به پکې شرط لګو چې زما را خواهش وي زما د احادیثو د اجازت نو هغې ته هم زما را طرف نه د احادیثو مبارکو اجازت دی مولانا ضیاء الله جان صاحب به د هغوی نومونه بیا ولیکي زه به هغوی له هم اساني در ولیږم ښه او تاسو ته ما ته به ولیکئ نو بیا به څوک به کراله تلل او یا څوک راتلل یا څوک وو زه به راولېږم دوی له به تاسو بیا خپل سندونه ورکوی به موله ورکړي انشاءالله العزیز جی قادر حاجي صاحب بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي نور چې څومره مختصره دعا به وکړو ستاسو مجلس باقي دی ښه او مجلس خو باقي دی انشاءالله مجلس باقي دی علما به بیانونه هم کوي ها څوک اسد محمود صاحب زموږ د قاید جمعیت صاحب برخوردار دی هغې مردان نه راوړېدلي قریب به راشي او نور علما به هم بیانونه کوي او دعا وکړئ مختصره چې خدای پاک دا دوره قبوله کړي دا طالبان خدای پاک هر یو د خپل علاقې دپاره د رشد او د هدایت ذریعه وګرځئ خدای پاک یې مدرسین کړي او مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب دامت برکاتهم دا غرو قاری صاحب محترم او دا غوی نه الله پاک د مدرسې خدمت مزید واغېستلی کړي د مدرسې له الله ترقي ورکړي الله برکتونه ورکړي دا دعا وکړئ د خدای نه چې مدرسې له خدای وسعت ورکړي دا د احادیثو درس خدای دلته نورم جاري ساري کړي د مدرسې مولانا عبدالرحمن صاحب نور مدرسین چې څومره دي الله په علومو کې برکات واچوي څومره میلمانه راغلي قاري صاحب محترم دی او دار مولانا ضیاء الحق صاحب دي داسې نور ګڼ شمېر علما دي الله یې ټولو په علومو کې په دین کې دنیا کې برکات واچوي یا الله ته موږ د فتنو نه وساتې څومره انتظامیې والا راغلي د پولیس والا غریبان خپله ډیوټي کوي نظامیې والا دي الله دې امن نصیب کړي الله دې وله خیر او برکت ورکړي زموږ د مدرسو چې کوم انتظامیې والا خدمت کوي نو ګورې ثوابونه یې کېږي ځکه دا طالبان علماو خدمت کوي الله دې ولا اجر او برکت ورکړي الله که د چا بچي نه یا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي زموږ د دین حفاظت وکړي زموږ د ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي
خدا دعا وکړه چې دا ښکلی ملک زمونږ الله په قرآن او په سنت باندې آباد کړي. الله زمونږ د علماو حفاظت وکړي. الله د دنیا او د آخرت د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي. چا چې د مدرسې سره امداد کړ دی اولې ورځې نه اوسه پورې که مالي دی که بدني دی الله د هغې اجر په دواړه جهان ورکړي. راغلي مسلمانان چې څومره ناست دي خدای ټولو بخښي. الله د ټولو دعاګانې قبولې کړي. الله د ټول ډکو جولو سره واپس کړي. او دا چې څومره هلکه او نوجوانان دي خدای دې په ځوانو کې برکات واچوي. خدای دې دینداره کې د دنیا او د دین په امتحاناتو کې الله کامیاب کې او مریضانو له ټولو روغ صحتونه ورکړي. ټول د عالمانو ملګري کې په دنیا کې مو په آخرت کې او د قیامت په لوی میدان کې چې د حساب کتاب کې یو تله پرتی خدای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې ودرولې کې. وصلی الله تعالی عطا الله صاحب دی یو لس ورځې مخکې والد صاحب وفات شوی دی. الله دې مغفرت نصیب کړي. دورې تعلیم دی خدای دې وارثانو له صبر ورکړي. الله یې د نورو غمونو نه وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.